وعن سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ والمغیرہ ابن شعبہ قالا دا خود تیز نکلک قالا دی دوار وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث یرا انہو کذبن فهو احد الکاذبین چاچ نقل کا زمانہ یو حدیث یو خبره یرا د خیال دای چنو کذبون دا خو دروغ دی فهو احد الکاذبین دی یو د دروغ جنو نه دی پوی نشي یو خبره زمانہ نقل کړه او دې پویږي چې دا د خبره نه ده بیا یې نقل کوي نه دی احد الکاذبین موضوعی حدیث دی نقل که پویږي چې دا موضوعی دی نو تم دروغجن شي هغه حدیث چار چا جوړ کړی خو دروغجن دی ته چې نقل کې نو دا بوای داسې خلکو جوړ کړی دی خو دا موضوعی دی ته به نقل که خیر دی خو دا ورسره وایه څه ورسره وایه چې دا موضوعی دی حدیث ضعیف چې ذکر کین وای دا حدیث ضعیف دی و یو ضعیف حدیث کې راغلی دی د سمو حدیث کې راغلی وای ضعیف حدیث الکه تاسو په پوي شي زمونږ د مولیانو کې و دا شی نشته ضعیف حدیث به یو انتهایی ضعیف به یو بس بیانونو کې به وای دې طرف ته به خي توجه نشته آیو حدیث دے انتہائی دیر ضعیف دے چو سڑے ماسپخین پورز د مازیگر مانزه نرستا د جمعه پورز د مازیگر مانزه نرستا اتیا کرتا درود شریف ہوئے کم درود اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اتیا کرتا چی دا سوکوئی دا اتیا کلو گناہونا پہ معاف شي کار ډېر اسانه کړی نو دا انتهایی ډېر ضعیف دی باندې زما عمل ډېر وخت پورې به ما ویلی اوس مې پرېښود دې حدیث سند هم چې وکتو د دې سند انتهایی ضعیف دی وضع تقریب دی دا ملایان په عمل کوي که د جماعتونو کې هم لګولې وای سند یې ووایه نه ورځي هلکه تاسو پې پوه شئ د جماعتونو کې هم لیکلي کړه نو دیل نه دی کتلی چې دا څنګه دی البته په دې باره کې یو صحیح سند داسې شته د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی صحیح سند دی د جمعې ورځ پکې راغلی ده چې جمعې پر ورځ اتیا کرته دا درود سړی وایي نو فضیلت یې ډېر دا نه چې اتیا کاله به درته ګناه معاف کړي جمعې ورځ هر ټیم چې مازدیګر نه وروسته قید هم پکې نشته او دا بزرگان چې کم دي کنه هغوی خو د جمعې د مازدیګر نه وروسته ډېر اهتمام کوي که بزرگان نه بس په دغه شي کې کار خراب دی چې په دې محدثین وایي کنه د اسماء الرجال والا اذا جاء بسند صوفی فاغسل یدیک چې سند کې کله صوفی راغی نو د دې سند او حدیث نه لاس وینځه ځکه صوفی غواړي او تخوی حدیث شریف کې راغلی خوی حدیث شریف دی آو بس نور تپوس نه کوي چې دا څنګه حدیث دی بس وای حدیث شریف کې راغلی تاسو په خبره پوه شئ نه صوفیانو اکثره خبرې هم دغسې تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نشئ نو چې کم څوک مانه حدیث نقل کی او دې پوهیږي چې دا دروغ دی ور سره و نه وایي چې دا دروغ دی نو یو د دروغجنو نه دی مس ورپسې شه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې الله تعالی اراده وکړي په د باندې خیرن د خیر د لوی خیر اراده د باره کې وکړي یو فقیه په دین دی په دین باندې پوهه کړي چا باره کې چې خدای د خیر اراده وکړي نو دی په دین پوهه کړي په دین دله فقاهت ورکړي څه ورکړي
فقاحت یلکا درې سیزونه دي یو علم دی دویم نمبر فقاحت دی دریم نمبر حکمت دی حکمت د دروانو کې فرق پیژنئ علم پوهې ته وایي چې په مسله په حکم پوهیږي په دې نه یې پوهه چې دا حکم د کم ځای راخیستل شوی دی ته علم وایي فقاحت څه ته وایي چې په حکم هم پوهه شي او په دې هم پوهیږي چې دا حکم د کم ځای راخیستل شوی قرآن او سنت دې ته فقاحت وایي دریم نمبر حکمت دی حکمت دې ته وایي چې په حکم هم پوهي په دې هم پوهیږي چې دا حکم د کم ځای راخیستل شوی او په طریقه په محل د استعمال د دې حکم هم پوهي چې دا ځای د دې حکم ویلو دی او دا نه دی دې ته حکمت او چې ځای نازای نه پیژنې نو عالم هم فقیم خو حکیم نه خدای خو وایي یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاته چې حکمت ورکړی شو دته خیر کثیر ورکړی شو حکمت چې د مسلې په حکم هم خبري او دلیل باندې هم خبري او په موضوع د استعمال باندې هم خبري دې ته حکمت وایي دا خیر کثیر په خوا به موږ له استادان ویلې ویک من علم را 10 من عقل درکارس یو من علم له څومره عقل پکار دی لس منه چې موضوع د استعمال سره وپیژ وانما انا قاسم او صرف زه تقسیمون کیم والله یوتی او خدای علم ورکي تقسیمون کې د علم خدایم ورکي به څوک الله پیغمبر خو تقسیم کوي ورکړه د چا کار دی الله چاله ورکي چاله نه ورکي واه الناس معادن خلق خزانی دي کمعادن الذهب والفضه پشان د خزانو د سرو زرو د سپینو زرو خيارهم په الجاهلیه غره د دوی په جاهلیت کې خيارهم په اسلام په اسلام کې غره دي خو اذا فقهو چې کله په دین پوهیش پېشي په جاهلیت کې چې کم غره او بیا مسلمانان چې په اسلام کې غره دي خو اذا فقهو چې فقاهت کې پوها که پوها حاصل نه کی په جاهلیت کې غره وو بل سړی فقاهت کړي دی هغه جاهلیت کې غره نه هغه د دنه ډېر غره دی خلق خزانی دی لکه د سرو زرو خزانه خزانو کې سره زر او سپین زر پراته او خلقو کې څه پراته خلق معدن او مخزن د اخلاق اخلاق حمیده په خلقو کې اخلاق شته کنه دا اخلاق حمیده د اسلام مطابق برابر کې نو ته خزانه شوي که د سرو زرو واه عبدالله ابن مسعود رضی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا حسد حسد نشته الا پیسنین مگر په دوو سړو کې سوال دار چې الا استثناء نو معلومیږي چې حسد شته په دې دوو کې او حال دار چې حسد نه خو من راغلی دا جواب دار دا بالفرض و تقدیر دی حسد نه دی که چرته کېدل نو په دې دوو به مې کړی وي یادار چې د حسد نه مراد غبطه ده غبطه کولم نه دی پکار مگر په دې دوو کسانو پکار یو رجل هغه سړی دی عطا الله مالن چې خدای د مال ورکي فسلته على حلقته دې لګي دا مال على حلقتي په زید لګولو کې حلقته په زید لګولو کې په حق په حق کې بل ورجل هغه سړی دی عطا الله الحکمه خدای د تپوه ور کړی دا په هو یقضي بها د فیصله کوي په دې حکمت او يعلمها خلق ته خي الله اذا مات الانسان چکل انسان مرشي انقطع عمل منقطع شو الا من ثلاثه مگر درې سيزونه دي چې هغه د مرګ نه وروسته پیدا کړي
الا من صدقه جاریه مگر صدقه جاریه د ته پیدا کیدا بدل دے د ثلاثتن صدقه جاریه جمعه تی جوړ کړی مدرسې جوړ کړی بل سی کړی د ما علم ينتفع بی یا ته علم پاتې شي چې فائدہ رسیږي پاغه خلقو ته درم او ولدن صالح يدعو له یا نیک بچی ته پاتې چې دل دعاګانې کوي دا درې سيزونه بس نیک بچی کم دی يدعو له چې پلار مړ شي وغله دعاګانې کوي دا نیک دا يدعو له تعریف د صالحین دی نیک بچی ته پاتې نیک کم یو دی چې پلار له د مرګ نه وروسته دعاګانې کوي چې کم د پلار سره بیا د بیکړی او پات شي دا علاج هم دار چې مرګ نه وروسته ته دعاګانې خبر لډیر ورزي واه دا وګد حدیث ده خود باب سره مناسبت په یو وړه ټوکړه کې ده من نفسان مومنین چا چلری کدی یو مومن نا قربتن سغم من قرب الدنیا د غمونو د دنیا نا نفس الله عنه الله تعالی بلری کی ددنا قربتن یو لوی غم من قرب یوم القیامت د غمونو د قیامت د ورځنا ومن یسر علی معسر چا چاسانی را وستا پتنګ دست سړی یسر الله علی الله بپدا سانی را ولی په دنیا والآخرت په دنیا او آخرت کې ومن ستر مسلمان چا چې پرده واچولا په یو مسلمان دا عیب اخکار نه کا ستره الله والله بپد پرده واچي په دنیا والآخرت په دنیا او آخرت کې والله پیاون العبد الله تعالی په مدد د بنده کې دی ما کان العبد پیاون اخیه ترکمه چې بنده په مدد د مسلمان رور کی ترسو چې ته د مسلمان رور مدد کې الله بستا مدد کوي ومن سلک طریقا څوک چې روان شو په یو لار یلتمس فيه علما چې طلب کوي په دې لار کې علم سهل الله له به الله باسان کی دلاره په دغه لار پتلو باندې طریقا لار ال الجنت جنت ته د جنت لار به برابر کی دې ټوکړه کې د حدیث مناسبت د باب سره ومجتمع قوم نجم کیږي هیڅ یو قوم په بیت من بیوت الله په یو کور کې د خدای د کورونو نه یتلون کتاب الله چې لولای د خدای کتاب ويتدارسونه یو بل ته درس کوي د خدای کتاب لولي الفاظ درس معنی بینهم په خپل منځونو کې الا نزلت علیهم السکینه مگر په دوی باندې خدای اطمینان را نازلای سکینه ستوي اطمینان هغه شی چې سکون قلب ور سره راځي وغشیتهم الرحمه پټي دوی رحمت ته ګیرا چي ګیرا برکت ملائکه را کوزيږي د زړونو مطمئن منګه تاسو چې د تناسي دا ټیم را باندې څنګه زر تیر شي دا د خدای رحمت دي سکونی سره بزانم نه پويږي او ټیم تیر شوی وفحبتهم الملائکه پټکړي دی ملائکو وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله خدای دوی یادای په هغه خلکو کې چې د الله سره دی ملائکو ته خدای یادای وګوري زما بندگان ومن بتا بی عمله لم يسرع به نسبه هغه څوک چې سس کی په د باندې عمل د روسته کی عمل لم يسرع به نسبه تیز بن کی په د باندې نسب د یعنی چې سړی مخ کی زی په څه بځي په عمل بځي په نسب نه زی یو سړی چې عمل روسته کړي د اعمال خراب دي په نسب باندې په دین کې مخ کی کیږي نه الکه په پوښي ومن بتا به عمل هغه څوک چې سس کړي په د باندې عمل د روسته کړي لم يسرع مخ کی بن کی به په د باندې نسب د نسب نشي مخ کی کول لګورې چې خلق راجم چې د خدای قران او دین وای نو خدای په رحمت را نازلې اطمینان پی ملائکه راځي او زړونه خوشاله سری نکیږي چې اوسي
طالبان باز خپي تنګي نو دا د لک توجه برابر کی توجه برابر کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دي او زمونږ د دین مسلې دي دې ته ولې تنګ شم توجه برابر کی نو ان شاء الله زړه کې به اطمینان حاصل شي بار بار توجه برابرې بار شیطان کو موږ نه پریدي کنه شیطان موږ ته متوجه دی موږ به بار زړه دې طرف ته مقابله به ور سره کوو مقابله نو بیا به موږ له اطمینان او سکون راځي او کده چې نه نو ګوره بیا د ځان غم وکړي جمعات کې او حدیث ته او دین بیانول او اورېدل او زده کول له سړی تنګېږي نو بیا دا ډېره خطرناک خبره واه دا مشهور حدیث دی چې شهید براش سخی براش قیامت پر مالدار براش درې وانه بخده دوزخ لبوزي ځکه په دې کارونو کې به ریا کړی اخلاص به پکې یعنی دې حدیث مقصد دا دی چې عمل خو ډېر ښه شی دی نیک عمل سړی کوي خو د دې نه هم ښه شی څه دی اخلاص هلکه تاسو پې پوه نه شئ پې پوه شئ د علم حسن څه دی عمل د عمل حسن څه دی اخلاص د اخلاص حسن څه دی عدم النظر الى الاخلاص د علم روح عمل دی چې عمل دی کاو خو علم دی پیدا کوي که نه د دوه پیسو هم نه دی تا د ډېر علمي نو څه پیدا او د عمل روح اخلاص دی چې اخلاص پکې و عمل به کار آمدي که اخلاص پکې نو عمل دی ډېرې څه پیدا نه کوي او د اخلاص روح څه دی عدم النظر الى الاخلاص اخلاص لا به نه ګوري دا به نه وایي چې زما په دې کار کې ډېر اخلاص دی او ما ډېره توجه برابره کړې ده ته خو ته اخلاص لا ګورې که نه دا خو دې په اخلاص کې ریا وکړه په اخلاص کې د عدم اخلاص وکړو نو اخلاص دې د روح دا دی چې عدم النظر اخلاص لا به نه ګوري چې زما دا کار ډېر په اخلاص بنا دی دا به نه وایي ته به په اخلاص له توجه نه ورکړي وای ورپسې شه نو دا حدیث تاسو اورېدلی دی اسانه دی اول هغه سړی چې فیصله به کېږي په ده باندې د قیامت پر ورځ هغه سړی دی چې شهید شوی د الله لاره کې راتګ به وشي په ده سره فعرفه نعمته خدای به خپل نعمتونه وروپېژني فعرفها دی به اقرار وکړي فعرفها معنا په ذکر دی به ذکر کړي او دا خدای ستا نعمتونه دي فقال فما عملت فيها تا څه عمل کړی په دې کې قال قاتلت فيك ستا لاره کې مې جهاد کړی حتی استشهدت تر دې چې شهید شم قال خدای بودی کذب تا دروغ دی ویلی ولکنک قاتلتا لیکن تا جنگ کاو لئن یقال جری چې ویل شي دا بهادر دی په تقدیر خلکو تبادر ویلی دی ما سره دې څه نشته ثم امر به بیا به امر وشي په ده په صحبه علی وجه کش بکړی شي په مخ باندې حتی القی په النار تر دې پورې چې واچولی شي په اور کې یو دیم ورجل هغه سړی تعلم العلم چې علم زده کي وعلمه نور خلکو ته ښیي وقرأ القرآن قرآن زکی پوتیه بیرا بوستلی شي په ده فعرفه نعمه خدای به خپل نعمتونه وروپېژني فعرفها دی به یاد کي قال فما عملت فيها څه عمل دې کړی قال تعلمت العلم خدای علم مې زده کړی وعلمته ما خلکو ته ښودلی وقرأت فيك القرآن ستا د رضا دپاره مې قرآن زده کړی قال خدای به ورته کذبته دروغ دې ویلی دي ولکنک تعلمت لیکن تا سبق ویلی او د علم لیقال چې ویلی شي انک عالم دا ډېر ښه مولا دی وقرات القرآن قرآن دز دکاولی وقال هو قاری چی ویلی شي دا قاری دی فقد قیل خرطو کرتا عالم او قاری ویلی دی ثم امر به بیا با امر وشي په ده فصحب علی وجه کش بکړی شي په مخ خطا القیه په النار تر دې چې اور کې به واچولی شي هلکه پې پوه نه شي شیخ حسن جان صاحب رحمه الله به دا خبره ډېره کوله وایي زمونږ استاد صاحب حضرت مولانا ادریس کاندهلوي وای هغه مال خصوصي ځای کې ویلي دي چې بل څوک نو چې زه کله د بخاري شریف درس وکړم وروسته بیا استغفار ویم استغفار خو د ګناه نه وروسته خلک وایي خو استغفار د څه نه ویم هسې نه چې ما نه پکې ریا شوي بېادبي پکې رانه شوي د هغې استغفار وایم د خدای نه دغه غواړم موږ او تاسو سره دا سوچ نشته چې موږ دا سبق وایو دا سبق به زمونږ د نجات ذریعه یو که د هلاکت ځای تاسو ته پته شته
چې موږ په دې سبق نجات به موږ ته په خدای را کوي او که په دې به موږ هلاکي هیڅ پته نشته. دا زمونږ او ستاسې د نیتونو، زمونږ او ستاسې د اخلاص او زمونږ د کارکردګۍ پورې تړلې خبرې دي. زمونږ کارکردګۍ د دعوو خبرې نه دي، د خدای سره د هر بنده خپله خصوصي معامله ده. موږ او تاسې سوچ وکړو، بار بار نیتونه سم کړو چې خدای سره زمونږ معامله څنګه ده. دریم ورجلن هغه سړی دی وسع الله علیه چې خدای په ده پر آخر راوستلی ده، واتاه من اصناف المال کلي، خدای ورکړي دي ته قسمونه د مال ټول، فوتیه به را بوستلی چې په ده په هر رپو نعم او خدای په خپل نعمتونه ورپېژني په هره پها. قال فما عملت فيها څه عمل دې کړی په دې؟ قال ما ترکت من سبیل، هېڅ لاره مې نه ده پرېښې، تحبو چې ستا خوښه یې ينفق فیها چې پای کې دې ولګولی شي، الا انفقته فیها مگر ما پکې مال لګولی لکه ستا ته. قال کذبت، دروغ دی ویلی، ولکنک فعلت، لیکن تا دا کار کړی. قال چې ویلی شي هو جواد، دا سخي دی. فقد قیل سخي درته ویل شوی دی. ثم امر به، بیا به امر وشي په ده، پس وهبه به کش به کړی شي په ده، علی وجهه په مخ باندې. ثم القی فی النار، بیا به واچولی شي په اور کې، بیا به په اور کې واچولی شي. دا خلک چې مالونه لګوي دا د الله لپاره د مدرسو جوماتونو کې دا ډېر غوره خلک دي، دوی کې ډېر ښه صفت دی د جودت، خو خدای دې پکې اخلاص پیدا کړي چې اخلاص پکې د الله دپاره. اخلاص کمی دی پوه شئ پې، خصوصي طور خدای دپاره څوک جومات او مدرسه کې نه ورکوي، او مجمع کې چې ګیر راشي نو بیا وایي زما دومره ولیکه او زما دومره ولیکه. موږ پې بیا هم بدګماني نه کوو، په مجمع کې چې ودرېږي موږ وایي نیت پې سمي، خو اکثره داسې چې ګورې کار خرابه دی دی که نه دی. تاسې په خبره باندې پوه شئ، نو مخلوق ته پکې یوه توجه کېږي چې خلک ووایي چې پلانکي پکې دومره روپۍ ورکړي. هله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع للعباد ولكن يقبض العلم بقبض. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا الله تعالی نه قبض کوي علم انتزاعا پراوستلو سره، ینتزعو چې وی باسي، من العباد د بندګانو نه. خدای علم داسې نه اخلي چې د خلکو د بندګانو نه داسې وباسي او موږ ورته ګورو مرغۍ غوندې ووته علم ترې لاړه. ولکن یقبض العلم، لیکن خدای علم قبض کوي بقبض العلماء، د علماء په وفات سره، کار علما وفات، حتی اذا لم یبقى عالما، تر دې پورې چې الله پرې نه دی هیڅ یو عالم ختم، علما ختم شي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلک ونیسي مشران ناپوهان، فسئلو د هغوی نه تپوسونه کېږي، پښتو هغوی فتوې ورکوي بغیر علم، بغیر د علم نه. فدلو هغوی خپل هم بېلاري ودلو نور خلک هم بېلارې کوي. وایي لکه مسلې تپوس دې وکړي، دا نه وایي زه به کتاب وګورم، دا نه وایي ورېږه د یوه کې خو به زه د چا نه تپوس وکړم، او ګز جواب ورکوي. وایي که ورته ووایم چې ماله نه راځي نو بیا به خلک وایي چې دا مولا نه دی. دا کشران مولیان اکثر هم داسې چې سړی سپین ږیری شي نو بیا ورسره پته او احساس پیدا شي، بیا وایي ورېږه زه ملګرو سره مشوره په دې مسلې وکړم چې دا څنګه ده، او یا زه کتاب وګورم. تاسې پې پوه شئ ورګړزي وایي. نو عالمان ختم شي نو علم خدای قبض کوي په قبض د علماو سره، علما لاړ شي ورسره علم هم لاړ شي. تاسو په خبره پوهېږئ که پې نه پوهېږئ؟ داسې ښایسته وختونه و چې مونږ طالبانو دا غټ غټ علما دا به موجود و، یقین په خدای وکړه، دا احساس او تصور نه و چې دا به ختمیږي، چې هغوی به چاته جلسه وه پروګرام به و، هغوی به ناست و هغه ځایونه به پرې ښایسته ښکارېدل، یقین په خدای وکړه، زړه به پرې ډک و چې هغوی به بیا خبرې کولې د علم او د حکمت خبرې به وې، زړونو له به کوزېدې، به ساده ساده خبرې وې، سادگی پکې ډېره وه، اخلاص پکې و، مینه پکې وه، ظاهري شوشاګانې پکې نه وې، ظاهري، یقین په خدای وکړه ظاهري خبرې پکې نه وې. تاسې پې پوه شئ مفتی فرید صاحب رحمه الله په شان فقیه نه و، یقین وکړه، او هغه به پروګرامونه لنده چې چېرته به ته نو سورلی ګاډي کې به ته
داګي بابا جی ما ډیر کرته لیدلې ده چې چا به پروګرام لبیولې او سورلې گاډي کې به بیا راغی چا افغانستان لبیولې او د جلال آباد ته اکس زمونږ مرګره داسې سادهګۍ وه خو اوس خو چې ډېر کمزوری مولا مې نو ګورئ سورلی ګاډي کې ځي چېرته پروګرام وایي سره باندې سخته ده نظم تاسې په خبره پوه شئ که پې پوه نشئ نو هغه ویل بیان یې وکړو بیا شپه وکړه بل ځای کې بیان دوه ځای پروګرامونه هغه یې وکړو نو هغه ویل زه ورسره رالمه پلین کوچ کې رالو تورخمه پورې او د هغه ځینه راووړېدو پخوا خو دا تکلیف نه و کړه د ویزې میزې بس همداسې راووړېدو اډې کې پلین کوچ مخکې سیټ کې مې کېنوه مخه مې ورسره وکړه او زه تیسته رالم او پلین کوچ د جکیم اډې پورې راته نو د جکیم کې به بیا په خپله پلین کوچ کې ناست شوی ثوابی پورې یعنې دا زمونږ ستاسې که نه چې مونږ تاسې د حالاتو ته ګورو دا د تصور نه بهر خبرې دي زمونږ ستاسو ذهن یې نه مني دومره سادګي وه پکې یقین وکړه په پخوانو عالمانو کې او د اکابرینو کې دا ځایونه به پې ښایسته ښکارې د ساده ساده خبرې به ډېر اثر پې کړو هېڅ څه مو پاتې نه شو علما لاړل علم ورسره ختم شو هغه کتابونه به چې هغوی درس کول هغې کتابونو نومونه م اوسنو علماو له یقین وکړه چې نه ورځي غټ غټ خلک به وو غټ غټ علما به وو او ډېر اسانۍ سره به یې درسونه کول او ډېر په مینې سره په محبت سره بلا تکلفه کار به وو وره بلې مدرسې ته داخله کوم د کم ځای نه راغلی پلار څه څه دې ویلي دا ده بس صحیح ده هلته به نقشه لګېدلې وه درجې مرجې پکې نه وي کم کتابونه هغه نقشه ده وګوره دا کتابونه پکې بس دا ټیک ده به داخله دا نه و چې فارم ډکه او تصویران راوړه او شناختي کارت فوټوسټیټ راوړه او ذمهوار راوړه او څومره روپۍ ورکولی شي چانده کې طالبانو ته که نه دا خبرې پکې نه وي هېڅ هم نه و بس یو راجسټر به نوم به یې پکې ولیکه پلانکې د پلانکې زوی او د پلانکې ځای دی او بس دا کتابونه به مدرسې کتابونه طالبانو سره چېرته و مدرسې کتابونه به و مدرسې کتابخانه به وه به زاړه زاړه کتابونه و بس مدرسې نه به کتابونه درکړه تا پسې به یې ولیکل دا کتاب هم ورکړی دا نمبر یې دی هغه باندې به نمبر یې لګېدی بیا به چې کال ختم شي بیا به ورغلې کتابخانې کې به دې کتابونه جمع کړه کال سبق به دې پکې ویلی او بس بیا بتلې ډېر برکتي ساده وخت نه دا درجې چې راغلي دي برکت ختم شوی یقین په خدای وکړه درجې چې راغلي دي درجې نه وي یوه مدرسه کې هم درجې نه وي یوه مدرسه کې مونږ دوره حدیث کې وفاق وپېژانده چې وفاق یو شی په دې مدرسو کې هم دا وفاق درجې نه وي نو مونږ چې کوم دی لاندې درجو امتحانونه نه و نو هلته اعلان وکړه چې هلکه هر سړی په غټه دوره کې امتحان ورکوي نو ورکولی شي نو مونږ لاندې درجو کې نه و ورکړی او په غټه دوره کې م ورکړ ډایرک هلته دا قصه که وی نه که نه لاندې درجې وی نه تاسې په خبره پوه شئ ډېر ساده وه خو ډېر ښایسته نو علم به خدای داسې نه اخلي چې علم اوچت کړي علم خدای اخلي بقبض العلماء د علماو په قبض سره چې دا سپین ږیري علما لاړ شي نو بیا د دوی بدل نه پیدا کېږي یقین په خدای وکړه چې پیدا نه شي اوس دا شیخ ادریس صاحب لاړه د ده بدل به پیدا شي بله ورځ راته چا ویلې که نه پلانکې دا زوی ډېر د ښه درس کوي مل ډېر شکر دی چې دا زوی درس کوي چې دا ځای خالی نه شي الحمدلله خو مل دا زوی چې شیخ ادریس دی جوړېږي نو 30 کاله کې به ایله هغه له ورسي 30 کالو کې هغه خو دا لاندې کتابونه ښه درس کړي وو که نه ټول عمر یې په دې لاندې کتابونو کې تېر کړی چې دی 30 کاله محنت وکړي ایله به دا غزي ته ورسي هم بیا هم خدای خبر چې دغومره قبولیت به ورته میلاو شي او که نه قبولیت خو من جانب الله دی خو غیر اختیاري دی هغه اختیاري څیزونو کې چې دی کوشش وکړي 150 کالو کې ایله ته هغه جوړ شي
تاسې په پوه شئ خدای دې د هغه نه زیات کړي خدا ډېرې لرې خبرې دي کشران د مشرانو ځای نشي ډکولی یقین په خدای وکړه چې ډک کړي پلاران چې زمونږ او ستاسو کم تللي دي او مشران تللي د هغوی ځای چا ډک کړی بچو هغوی کې چې کومه مینه وه کم محبت و کم شفقت و هغه په کشرانو کې شته یقین په خدای وکړه چې نشته بالکل پکې نشته زمونږ او ستاسو باید ډېر سوچ دی ته وکړو په دې حال شکر ادا کړو چې د دې نه به وروسته څه کېږي د دې نه به وروسته څه کېږي وایه ورپسې عن شقيق قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لوددت انك تذكرنا في كل يوم قال اما انهم يمنعون شقیق وای عبدالله ابن مسعود یذکر الناس آواز بکاو خلق تا پی کل خمیس په هر د زیارت پورس فقال له رجل یو سړی ورته ویل یا ابا عبد الرحمن لوددت زما دا خو خدا انک ذکرتنا چې تمنګ ته نصیحت کې په کل یوم په هر ورځ قال دورته ما خبردار انه یمنونی من ذلک ما من کوي د دې کارنا چار ورځ تاسو ته بیان وکم ما من کوي څه ان یکرهو انو ملکم زدا بد غنم چې تاسو ستړي کم وان یتخولکم زستاسو خیال ساتم بالموعظه بواز کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتخولنا لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ زمونږ خیال ساته به په دی واز مخافت السامت علینا د یری د ستړیا نه په مونږ باندې چې مونږ ستړیا را نشي نو زم یریګم چې په تاسو ستړیا نه چې هفته کې یو ځل بس دی واز الله وعن انس رضي الله عنه قال كان يجوز المدينه فانه تعالى ثلاثا حتى نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ کله کما خبره کوله اعادها دوباره کوله به سلاسن درې کرتا حتا تفهمان هو دې د پاره چې خلق پوه شي دنا و اذا تعالی قوم چې کله په یو قوم تیرې د پسلم علیهم سلام به چاو پدوی سلام علیهم سلاسا سلام به پیا چاو درې کرتا دا سلام د استیزان الله یعنی کور تبورغه السلام علیکم ادخلوا جواب ملاو نشه بیا السلام علیکم ادخلوا بیا لک شی السلام علیکم ادخلوا بیا بیس روان شي الله منګو تاسو خود سینه کو کنه چلار چې سلام نه راوستل درغه پورې نه راځ دل نه ګورو چې هغه په سکار مشغولی یا به نشي راوته یا به سو جای دغه خپل مصروفیات پي ورډبوي ترکمه پورې چراويستم نه لکه دا آداب او خیال ساتي ګورئ دا بعض آداب د سیدی فطری دي او بعض آداب د سیدی چې هغه په خودنه کې فطری آداب داري چې خبردار سره په فطرت نه پیژني پیدایشي او بعض خبرې دي سیدی چې هغه په آداب خو چرته چاله زید چا ملاقات ته دغه د اوقات خیال ساتي داغه د خوب د وخت داغه د مصروفیات او داغه د طاعت او د عبادت د دې خیال سات بیا د تویل شي چې هغه نشته نو خوشاله سره را واپس کېدل ستاسو ځکه ته ثواب د پاره ورغلې کنه ستاسو ثواب وشنو نو رسکه ملاقات به بل وخت بیا وکي تا کارو شکر چې نه تم خدای اجازه اوس راغلې ما ملاقات کومه او هغه خامخا تکلیف ورکې نو دا ثواب شکه ګناه فائدہ شو که نقصان شي ها یقین بغدو که چې دا نقصان شي اغله دې تکلیف ورس ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله عنہ ته دروازه کې ناست ډیر نور تا هغه روز تر وته اوهو ډیر خپشو ابن عم رسول الله نبی علیہ السلام د ترزوې دروازه به دراډه بولې و وینا موږ د خدای حکم دی چې معلم ته به دروازه نه ډبه کم ځای کې یا ایه الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجروا الکه په پوښی اوازونه به ورته نه کې چې راوځه دروازه ډبولم आवाज بزناسم نبی علیہ السلام په قران کې خدای ولو صبروا حتا تخرج الیہم دسه ده ولو صبروا کدی صبر کړه به حتا تخرج الیہم چې تخپل راوته به
لکان خیر لهم دا بغره یا طالب ډیر وخت مونږ سره پاتې شوی ډیره زمانه وروسته مې ولیدو عملیه لکه نخ کاري و یو ورځ یې درغلی وم او ور مې در وډباوه څه جواب رانغی او بیا جومات کې 15 منټه کېناستم او بیا ایسته راغلم نو ما ورته دا اوس دا ستا کار دی ته به ناست وې چې جواب رانغی خو څوک به نه و کور کې د راوتو ته به ناست وې مانځه له زه راتلم که نه مانځه ته راغلی چې مانځه کې نه وې نو کس نه به دې تپوس کړی وی چې چېرته دی نو هغه به ما ته ویلي وی پلانکې راغلی دی نو به دا ملاقات شه که نه زه به خوشحاله شوی چې ګوره پلانکې راغلی و او زه نه ومه اوس خو ته رالې تکلیف دې مو کړ څه فایده م پرې مرتبه نه شو تاسې پرې پوه شئ ولو صبرو حتی تخرج الیهم ولو انهم صبرو داسې دی که چېرې دوی صبر کړی وی حتی تخرج الیهم دې لپاره چې ته ورته راوځې لکان خیرا لهم دا به دې دپاره غوره وی تاسو یقین وکئ چې ډېر قمقلي بعضې خلک زه دا موبایل نه ګرځوم ډېر مې بدې شي بس داسې چل دی چې د خلکو د وجې نه بس داسې وخت کې به در دغه وکړي که نه به جواب به ورکوې که نه داسې بیا توریه هم نشي کولی توریه ځکه موبایل کې خو چې فورا خبرې دي توریې ته موقع نه وي که نه توریه پېژنئ چې توریه ورته وکړي چې دلته نشته دې ځای کې نشته او د ځای نه دې مراد کوټۍ مجبورۍ نه به بیا توریه کوې که نه تاسې پرې پوه شئ په 11 بجې به ټلیفون وکړي چې هلکه زه لږ درځم هلک کار مې دی بیا به پیسه وکړي تا به ځان برابر کړی خوب له چې بیا هغه راشي 1 ګنټه خو به ورسره تېری کړم تاسو په خدای یقین وکړئ چې 2 بجې راته د شپې چا ټلیفون وکړو او بس ملسو ډېر یو ځل مې اوچت نه که ویښ شوم خو اوچت مې نه چې بیا مې اوچت کړي چې دا څه چل دی څه ایمرجنسي ده چې ملسو کې پلان کې ملسو وایي ډېر مشکلاتو کې ګیرم ما ویلې ته به تهجد له راپاڅېدلی چې دعا راته کوه خدای خو دې ملبي خوب باسه خوب دې راباندې خرابه کړه موږ تهجد موږ له ګورو تهجد خوب دې راباندې خرابه کړه تاسې پرې پوه چې موږ سره د خوب غم یې موږ وایو چې سبا بیا سبق کې خوب رانیسي یعنې دا اوس د سړیتوب کار دی څه سړیتوب دی چې دوا دې په کار ده د ورځې راشه ووایه چې بس تهجدو کې راته دعا وکړه تاسې پرې پوه شئ زمونږ یو ملګری او ما ورته ویلې تهجدو کې راته دعا کوه هغه به ویلې ته دعا کوه ته ما ته دعا کوه چې خدای مې تهجد له راپاڅوي بیا به درته تهجد کې دعا نو اوس تاسې ووایئ چې اوس موبایل ګرځول پکار دي که نه دي چې داسې د خلک تنګوي یقین به خدای وکړه او دا محبین محبت والا طالبان چې ډېر محبت یي در سره خو د خره مینه لته یي که نه دغه د خره مینه ده د خره مینه لته یي تا ته تکلیف در کوي نو تکلیف نه دی پکار ډېر خیال به ساتئ ډېر آداب و خیال ساتئ کور کې بهر ملګرو سره دوستانو سره آداب و خیال ساتئ وایه وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه ابدع في فخذه فقال ما عندي یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی ورته وایي انه ابدع بي دا زما ابدع بي راحلتي زما ساروی ستړی شوی دی زما بیکاره شوی بې خونده شوی پحملني ما بار کس سور مې که په یو ساروی راک فقال نبی علیہ السلام ورته ما عندي ما سره سنشتا فقال رجل یو سړي ورته ویل یا رسول الله انا ادل على من يحمله زتا تخیمه هغه څوک چې د بار کې په ساروي یو سړی د تخیمه چې هغه مالدار دی هغه به بوزم هغه به ساروی ورکړي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل من دل علی خیر هغه څوک چې خودنه په یو خیر وکي په له مثل اجر پایلی د پاره مثل د اجر د پایل دی کون کی د چې کم اجر ورکول کیږي دله به عمر ورکیږي پوه نه شي نو تا د تر خیر خودنه وکړه هغه سړي تر خیر خو د چې ساروی دله ورکه دی کې دا محتاج دی نو هغه له خو خدای د صدقې ثواب